علیکم. جهانګیر خان د نیلم ګل سره واده کول غواړي. اخر غټه وجه څه کېدای شي چې اخر جهانګیر خان وایي چې زه نیلم ګل سره واده کول غواړم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. موږ د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګیر کوم تاسو کو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وښایئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، د پاکستان مشهور اداکار جهانګیر خان ویلي دي نیلم ګل ارباسان سره په فلمونو او ډرامو کې سیکه نه زه ډېر زیات سخت خفه شولم ځکه چې د ده نه مخکې ورته ډرامو او د فلمونو اپر ورته ما کړی څومره پیسې غواړې ته راشه ته ما سره په فلمونو او ډرامو کې کار وکړه. نیلم ګل والا د دې خبرې جواب بیا ورنه کړو. نو جهانګیر خان دغه ټایم کې چپ پاتې شو، ویلې چې زه صحیح ده دا به دې به نوره توبه ایستي وس نور فلمونو او ډرامو کې به کار نه کوي. خو جهانګیر خان چې کله د ارباسان سره په فلمونو کې وکتله یې صبر ونه کړو. د فیسبوک په پاڼه باندې راغلی او دا یې سړیام ویلي چې زه د نیلم ګل سره واده کول غواړم. د دکې د وجې نه ورسره واده کول غواړم چې دا یعنې ما سره چې زما به په نوم باندې یوه ښځه به شي او ما سره به په فلمونو او ډرامو کې به کار کوي. نه علاوه جهانګیر خان ویلی دی چې زما 4 ښځې نور هم دي، هغه 4 وانه ښځې ما سره په دوبۍ کې زندگی کوي. 4 وانه ښځې مې خپل بیل کورونه دي، جدا جدا اوسېږي. نیلم ګل کو غواړي چې ما سره واده کول غواړي، نو زه غواړم چې دې ته جدا کور دلته کې واخلم، هغه دلته کې خپله جدا کور کې زندگی کوي. دوبۍ کې خفه وي او په پاکستان کې خوشحاله وي، نو په پاکستان کې به زه په پاکستان کې اوسېږم، پاکستان کې به دې له زه خپل کور واخلم. هر قیمت وي. نو نیلم ګل دی وایي موږ ته جواب راکړي چې یعنې ما سره واده کول غواړي او که نه، خو زه ورته تیار یم چې یعنې واده ورسره وکړم. عزتمنو، الله تعالی دې دا جوړه یو ځای کړي ځکه چې جهانګیر خان ډېر سخت په غم کې پروت دی او ډېر د غم نه یې بیا په فیسبوک په پاڼه باندې راغلی او جایل چې دا خبرې یې کولې. زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وښایئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.